سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کړ. دغه شپه باندې پیغمبر علیه السلام دعا وغوښتله چې یا الله اسلام ته طاقت او قوت ورکړه. او د پیغمبر علیه السلام دشمنانو، د نبوت دشمنانو، د اسلام دشمنانو جرګه کوله چې دا اسلام به څنګه ختم کړو، پیغمبر اسلام به څنګه ختم کړو. لہذا د پیغمبر علیه السلام باره کې مشوره کېدونکې ده. ابو جهل موجود دی، امیه بن خلف موجود دی، نور سرداران او مشران موجود دي چې دې پیغمبر خو زمونږ د ښځې او د خاوند منځ کې جدایي راوسته، د پلار او د بچي منځ کې جدایي راوسته، د خور او د رور منځ کې جدایي راوسته. لہذا د ده معامله ختمول غواړي، د ده کار تمامول غواړي او دی وجل غواړي. لہذا پیغمبر علیه السلام خلاف د سلو اوښانو اعلان یې وکړ چې که چا دا کار وکړو او محمد رسول الله چا قتل کړو نو سلو اوښان به هغه ته میلاویږي. دا انعام چې اعلان شو په دغه دوران کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاڅېده چې دا کار به زه کومه، د دواړو جهانو سردار نعوذ بالله دا به زه قتلومه، د دې مرګ په ما باندې پرېږدی دی به زه وژنمه. عمر رضی الله تعالی عنہ سبا توره راواخېسته را روان دی. پیغمبر علیه السلام په شهادت ته رسولو منصوبه ده، لیکن د هغې په اعضاو د هغې په جسم باندې اثار ښکاري چې عمر په تشدد سره روان دی. د یو لوی کار عزم او اراده یې کړې ده. په لاره یو سړی مخې له ورغی، ورته وایي چې عمره چېرته روان یې؟ دی ورته وایي چې ورځمه د الله د رسول د نبوت او د رسالت دعوه یې چې کړې ده محمد بن عبدالله د هغې کار تماموم هغه وژنمه. ورته وایي چې عمره په ډېر لوی کار پسې روان یې، لیکن درخواست دا دی چې لاړ شه کور کې دې د خور معلومات وکړه، د اوښې معلومات دې وکړه. اوښې د اسلام قبول کړی دی، خور د اسلام قبول کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ آگ بګوله شو، څنګه زما ایمان د پیغمبر هغه رسالت او د هغې نبوت او د هغې ایمان زما کور ته را رسېدلی دی، زما خور ته را رسېدلی دی، زما اوښې ته را رسېدلی دی. لہذا د پیغمبر معامله به بعد کې ختمومه، اول زما د خپلې کور کې د خور معامله ختمومه، د هغې سر قلمومه، د خپل اوښې د هغې سر قلمومه. عمر رضی الله تعالی عنہ راغی، دروازه یې وټکوله. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ د دې په کور کې د دې د خور په کور کې موجود دی، د ده خور ته قرآن وایه، د هغې اوښې ته قرآن وایه. د قرآن اواز د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تر غوږه شو. عمر رضی الله تعالی عنہ دروازه وټکوله، خور یې راغله دروازه یې کولاو کړه. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ پټ شو، وایي هسې نه چې عمر راته نقصان راورسوي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دننه ورننوته تپوس یې وکړ، وایي تاسو څه ویله؟ ورته وایي چې تاسو ستا څه اراده ده، عزم دې څه دی، څه اراده لرې؟ وایي زما خیال لرې چې تاسو بېدینه شوي وئ، زه خو وتی وم د محمد رسول الله د هغې په خلاف باندې چې زه د هغه سر قلم کړمه، لیکن ما ته معلومه شوه چې هغه پیغام تاسو قبول کړی دی، هغې نه مخکې به ستاسو سر قلم وم او ستاسو کاته به ختمومه. لیکن چې کومه خبره عمر رضی الله تعالی عنہ وکړه، مد مقابل که څوک ناسته ده، د هغه خور ناسته ده، فاطمه بنت خطاب ناسته ده، که د عمر بن خطاب دی هغه فاطمه بنت خطاب ده. پیغمبر علیه السلام والا ایمان اسلام یې قبول کړی دی، جرأت او بهادري نوره سوا شوې ده. عمر رضی الله تعالی عنہ به په دې خور باندې ګزارې وکړې، په وینو کې لهو لهانه کړه. عمر رضی الله تعالی عنہ ته خور یو آواز وکړ، یا عمر فقض ما انت قاض. عمره نن ته قاضي چې څه دې په زړه باندې خوښه وي هغه وکړه، څه سزا چې ما ته راکول غواړې سزا راته راکړه. خو دا خبره یاد وساته، که ته عمر بن خطاب یې، زه فاطمه بنت خطاب یم، که ته د خطاب بچې، زه د خطاب لور یم، که تا د کومې مور پیس کړي دي او د اسلام مخالفت ته راوتی او کفر نه پرېږدې، نو دا واوره د هغې مور پی ماس کړي دي او زه اسلام نه پرېږدم. که ته په کفر کې سخت یې، زه په اسلام کې سخته یم. فقض ما انت قاض، څه چې کول غواړې وکړه، لیکن اسلام پرېږدلو والا پرېښودلو والا زه نه یم. عمر رضی الله تعالی عنہ په سوچ باندې مجبوره کړ چې دا کوم ایمان دی، دا کوم اسلام دی چې دا دې قبول کړه او په صنف نازک کې په زنانه کې دومره غیرت او دومره جرأت راغی چې هغه د عمر فاروق نه زیاته سخته شوه. هغې کې سختي د حضرت عمر نه زیاته راغله.
زما شخص خو دنیا منلې ده، د مکې خلکو منلې ده، زما جرأت او زما بهادري خو دنیا منلې ده. لیکن حضرت عمر نن د خپلې خور مخې ته عاجز دی. دا د خور څه ویلي دي؟ دا یې کوم اسلام قبول کړی دی، کوم ایمان یې قبول کړی دی. لہذا د خور ته یې ویله چې خور یو کار وکړه، تاسو کوم کتاب لوستلو هغه کتاب ماله راکئ چې هغه کتاب زه ولولمه، ما باندې د هغه کتاب تلاوت وکړئ چې زه واورمه. عمر رضی الله تعالی عنہ ته خور وایي ای عمره ته ناپاک یې، دا قرآن پاک دی، ته به غسل وکړې، د غسلو نه بعد به ته دا قرآن اورې. عمر رضی الله تعالی عنہ د هغې کتاب دپاره غسل وکړه، د اورېدو په نیت باندې راغی. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ د سورة طه تلاوت کړله. وایي مونږ دا سورة طه تلاوت کوله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سورة طه دا آیاتونه تلاوت کول عمر رضی الله تعالی عنہ باندې اثر وکړو. اے خورې، اے فاطمې، کوم ځای کې چې تا ایمان راوړی دی، چېرته چې تا اسلام قبول کړی دی، هغه ځای ته مام بوځئ چې زه اسلام راوړم او اسلام قبول کړم. عمر رضی الله تعالی عنہ را روان شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو صحابي په کور کې دی، سبقونه هم هغلته خلکو ته وایي. د هغې صحابي کور یې مدرسه هم ګرځولې ده او معبد او مسجد یې هم ګرځولی دی. الله ته سجدې او عبادتونه په هغې کور کې کوي او تمام د دین خدمات په دغه کور کې ادا کولی کېږي. لہذا امیر المؤمنین د خپلې زمانې او په دغه وخت کې د یو غلام حیثیت سره راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دروازې ته چې راورسېده، دروازه یې وټکوله، دننه پیغمبر علیه السلام موجود دی، د هغه تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه موجود دی، نور صحابه کرام موجود دي. د عربو قانون او رواج دا و چې آزاد سړی به کوم و، هغه چې به توره ځوړندوله نو په دا ترخ کې به یې ځوړندوله، چې کوم سړی به غلام و نو د غلام توره به په دې سینه باندې په دې خېټه باندې ځوړندوه. عمر رضی الله تعالی عنه خپله توره په خېټه او په سینه باندې ځوړنده کړې ده. معنا دا پیغام یې ورکاو چې ګورې زه آزاد نه یم راغلی، هغه عمر ستا غلام راغلی دی، غلامۍ له دې راغلی دی، د غلامۍ دپاره خپله توره په خپلې خېټې او په سینه باندې تړلې ده. عمر رضی الله تعالی عنه د دروازې په سورو کې چا ولیده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړو یا الله رسوله عمر راغلی دی، توره هم ورسره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاڅېده او ویې فرمایله ویې که چېرته دی راغلی او زمونږ خوا ته راغلی دی او د ده اراده د خیر وي نو انشاءالله چې د ده به خیر ورسي، او که چېرته د خیر اراده یې نه وي نو په دغه توره باندې به دی واپس نه وجلی کېږي، په دا خپله توره باندې به یې وژنو. عمر رضی الله تعالی عنہ ته یې دروازه کولاو کړه. پیغمبر علیه السلام له راغی، غاړه یې د دواړو جهانو سردار له ورکړه. پیغمبر علیه السلام خپلې سینې ته راجوخ کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ یې نیولی دی. عمر د خیر په اراده باندې راغلی دی، د دواړو د جهانو سردار غلامۍ له راغلی دی. زما معززو پیغمبر علیه السلام ته ویې ای د الله رسوله کلمه راته ووایه، شهادت کلمه راته ووایه، د اسلام په شرط باندې مې مشرف کړه. پیغمبر علیه السلام ورته د شهادت کلمه وویله. پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړو، اسلام یې قبول کړ، اسلام ته تقویت میلاو شو، طاقت میلاو شو. صحابه کرامو د نعرې تکبیر او الله اکبر چغې ووالې. عمر رضی الله تعالی عنہ هغې نه بعد صحابو ته ګوري چې صحابو اودسونه کول. رسول الله نه یې تپوس وکړه ای د الله رسوله دا ملګري څه کوي؟ پیغمبر علیه السلام ورته ویې دا اودسونه کوي، دا د منځونو تیاری کوي. ای د الله رسوله مونږ په حقه باندې یو، نن ورځ به مونږ په بیت الله کې مونځ کوو، په دې کور کې به مونځ نه کوو. صحابه کرامو اودسونه تیار کړه. عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابو نه مخکې راغی، بیت الله شریف کې ودرېده، توره یې اوچته کړې ده، اعلان یې وکړه ای د مکې سردارانو، د مکې مشرکانو، عمر فاروق اسلام قبول کړی دی، ایمان یې قبول کړی دی. نن ورځې پورې صحابو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پټ عبادتونه کول، په پټه باندې منځونه کول، پټې د دین دعوت ورکاو. لیکن نن به په مسجد د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې، په بیت الله کې به نن کله انشاء الله العزیز منځ ادا کېږي. که کوم سړی خپل بچي یتیمانان کول غواړي میدان ته دې راشي، که کوم سړی خپله ښځه کونډول غواړي میدان ته دې راشي، که کوم سړی په خپلو بچو باندې رحم کوي، په خپل کور والا باندې رحم کوي، میدان ته